بسم الله الرحمن الرحيم. والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر. مثلا تقول زيد في الدار تقديره زيد استقر في الدار. پدې عبارت کې مصنف دا بیانوي چې ظرف اب سسر متعلق کېږي. په دې کې اختلاف ده د بصريين او د کوفيين په نسبت. هچا په منځ کې اختلاف ده د بصريين او د کوفيين په منځ کې اختلاف ده. نو مصنف د بصريين مذهب ته ترجیح ورکړي او عند الاکثر طرف ته نه دې ته ترجیح ورکړي چې اکثر خلکو په نسبت دا خبره ده. حقیقت کې دا مذهب دا د بصريين مذهب ده. نو مصنف چې ظرف دا به متعلق کېږي د جملې سره. مطلب څه چې دې متعلق عموم فعل ربوسو صبر بوسو فعل برو بوسو تا پوش خبره باندې ای جملې پر متعلق سره بوسو فعل ربوسو پوش په خبره باندې دې عبارت نو مصنف سبا نوي. وظرف متعلق بجملة عند الأكثر دې عبارت نو مصنف یو اختلاف طرف ته اشاره کړی ده. اختلاف پس کې دا او د چا ده اختلاف په دې خبره کې دا چې د ضرب د پر متعلق مسره وبوسو ضرب د پر متعلق مو سره وبوسو ځکه چې د ضرب د پر متعلق ضروری ده. دا تاسو ته مخکې مو ویلي دي ضرب د پر وسه ضروری متعلق ضروری ده. اوس د متعلق به مو مفرد ربوسو که جمله به ربوسو. نو بصريين حضرات چې متعلق به مو جمله ربوسو څه به ربوسو جمله به ربوسو ویلې ځکه چې کوم متعلق مو محذوف ربوسو اب عمل کوي په متعلق کې په ضرب کې وسه کوي دا ضرب معمول د محذوف د پروي ٹھیک ده کنه محذوف د پر وسوي معمول به وي. نو په عمل کې اصل څه ده فعل ده. نو ځکه چې مو جمله به تر وبوسو نو فعل مو تر وکړه ٹھیک ده کنه او دا فعل اصل کې جمله ده کنه استقر فعل ضمیر فکر فاعل لا او دا متعلق شول نو فعل خپل فاعل او متعلق سے ملकर جمله فعلیه خبریه شول. پوه شئ پوه کوفین حضرات یې چې مفرد برو بوسو څه برو بوسو مفرد برو بوسو ویلي ځکه چې دا به خبر جوړیږي څه جوړیږي او خبر کسل شي دا افراد دا چې دا مفرد وي خبر کسل شي دا افراد دا چې دا مفرد جوړیږي. نش دلته دلته به شبه فعل تر وبس شي شبه فعل ثابت ٹھیک ده کنه یا مستقر وغیرہ سوي تر وبس پوه شو. وظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر. مثلا تقول في الدار تقديره زيد استقر زيد في الدار. تقدير بسري زيد استقر في اچا پنځ باندې بصريين پنځ باندې ٹھیک شو کنه. او کوفيين مذهب ته بیان کړ زيد مستقر في الدار یا زيد ثابت في الدار. شبه فعل به تر بوسو ښه څه به تر بوسو شبه فعل به تر بوسو پوه شئ. کوفین سي چې مفرد به تر بوسو ٹھیک ده کنه او مفرد به کله وي چې د پر مشبه فعل ربوسو څه تر بوسو شبه فعل تر بوسو نو مفرد ده کنه ٹھیک شول. نو دغه د وجنه کوفین حضرت چې موته مفرد ربوسو ښه پوه شئ. په ولا بد في الجملة من ضمير يعود الى المبتدا. په دې عبارت کې مصنف دا یایي چې کله جمله خبر وي کله ځکه چې په نوم ویلو کنه چې کله به جمله خبر جوړیږي نو مصنف یایي چې کله جمله خبر وي نو په جمله کې به عائد ضروری وي څه به ضروری عائد به
ضروري وي او دا عاید به څه شی وي نو مصنف یې چې ضمیر څه شی مصنف یې چې ضمیر به عاید وي خو مو ته وي چې عاید صرف ضمیر نه مصنف یې بیان کړی دا خصوصا عاید جوړېدلی شي درې جوړېدلی شي درې شیان کوم دي بیا ضمیر ترڅو ښه یو الف لام لکه نعم الرجل زید پوهېږئ نعم الرجل زید نو په دې کې وګوره الرجل چې ده که نه دې کې د الف لام عاید ده ښه چې راجع ده زید طرف ته ځکه چې نعم الرجل فعل فاعل ملکر دا به څه شي دا به خبر مقدم شي او زید به مبتدا مؤخر شي نو دې کې عاید څه شی ده الف لام ده پکې په دې عبارت لابد فی الجملة من ضمیر یعود الى المبتدا کالهاء په دې عبارت کې مصنف دا بیانوي چې کله جمله خبر وکوي کله جمله خبر وکوي نو بیا په جملې کې یو عاید یا یو رابط ضروری ده یو عاید یا یو رابط ضروری ده چې هغه مبتدا طرف ته راجع شي ٹھیک ده که نه دا عاید و یا رابط دا به څه وي یا دا عاید و رابط دا ویلې ضروري ده ځکه چې جمله دا مستقل ده ذات په اعتبار سره دا چې محتاج نه ده او نه د چا څه د ربط ضرورت شته ده نه چې څه د ربط ضرورت شته ربط ضرورت هم نشته ټیک ده که نه مستقل بنفسه ده نو اوس که چیرې دا د مقابل سره ته تړي که نه که څه سره تړي مقابل سره تړي نو بیا به د رابط ضرورت وي پکې یا د عاید ضرورت به وي داسې یو شی به پکار وي چې کې په دواړو منځ کې رابطه قایمه شي مبتدا او د خبر په منځ کې څه قایمه شي ځکه چې جمله شوده خو جمله ده که نه او مستقله ده چا ته محتاج نه ده نو اوس موږ ته دا ضرورت پېښ شوله چې د مبتدا دپاره څه جوړ کړو خبر دا جوړو که نه خو اوس خبر به کله جوړېږي چې کله لږ تعلق خو وي که نه رابطه خو وي که نه چې منځ کې رابطه نه وي نو بیا به خبر څرنګه جوړوو نو رابط پکار ده او عاید پکار ده نو دا عاید به څه شی وي مصنف پې کې ذکر کړی چې ضمیر به وي څه به وي ضمیر به وي لکه زید قام ابوه دې کې د هو ضمیر چا ته راجع ده زید ته راجع ده زید مبتدا ده قام فعل ده و ابوه مضاف مضاف الیه ملکر فاعل ده فعل اپنے فاعل سے مل کر دا به خبر شي د زید مبتدا ده پر نو مو چا ضروری ده کنه دا دې کې څه ده هو ضمیر ده پوه شئ په اوس دین علاوه بعضی نور شونم بطور عاید استعمالیږي بعضی نور شونم عاید په تور باندې استعمالیږي لکه الف لام ٹھیک ده کنه درې شون نور د سیدی چا په تور د عاید استعمالیږي لکه الف لام یو څه د پدې کې الف لام ده الف لام د عاید په تور باندې استعمالیږي لکه نعم الرجل زید دې کې وګوره نعم فعل لپاره الرجل فاعل لکنه فعل فاعل ملکر دا خبر مقدم ده او زید مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر ده نو مبتدا خبر سره غلی ده جمله رو غلی ده کنه نو اوس جملې کې عاید ضروری ده ځکه چې موږ څه ویلی شو ته چې عاید ضروری ده نو عاید په دې کې الف لام ده عاید په دې کې څه ده الف لام ده کله به اسم ظاهر د ضمیر کا مقام جوړ کړی شي او بطور عاید به استعمالیږي لکه الحاقه ملحاقه الحاقه ملحاقه نو دې ځکه وګوره د الحاقه د ملحاقه چې الحاقه چې کوم ده کنه دا اسم ظاهر په کا مقام دې څه ګرځیدلی اصل کې الحاقه ماهیه و الحاقه ماهیه و خو دې ځکه هي په اسم ظاهر راوړ او د ضمیر کا مقام وګرځول بطور د عاید پوه شئ په دریم نمبر شی چې په تور د عاید څلورم نمبر شی چې په تور د عاید استعمالیږي تفسیر ده څه ده تفسیر ٹھیک ده کنه لکه قل هو الله احد نو هو
مبتدا ده کنه او دې کې متصویر چې ازمار قبل ذکر ده خو به شرط تفسیر ازمار قبل ذکر جایز ده قوم ده کې ٹھیک ده کنه نو دې کې د الله احد دې تفسیر بیان شوی ده نو تفسیر د قائم مقام دې څه وګرځیدل قائم مقام دې عائد وګرځیدل پوښي رابط وګرځیدل پوه نه شو په څلور باندې پوه شوې اوس یې چې کله کله د رابط حذف کول جایز وي د کرینې د وجنه خدا یو دوستوي چې صرف د ضمیر ښا صرف جی ضمیر چې کله رابط وي نو دغه رابط حذف کول څه دي جایز دي خو کله چې کله کرینه موجوده وي چې کله کرینه موجوده وي او قرینه مطلب چې حالات د سوي چې حالاتو د وجنه هغه څه کو هغه ته حذف کولای شي چې پته لګي چې لکه دې کې عاید چې دا محذوب ده ضمیر محذوب ده پوه شي په خبره باندې نو کرینه به ته پکور ده چې ته پکور ده کله کله د عاید یعنی ضمیر حذف کول څه دي جایز دي خو مراد سب ضمیر ده ښا نور چې کوم درې ته مو بیان کړو کنه ته مراد ان شي حذف کولای چې کله عاید ضمیر وي نو دغه عاید حذف کول جایز دي پوه شو عاید لکه مثال به شي الثمن منوان بدرهمن الثمن منوان بدرهمن دا اصل کې و الثمن منوان منه بدرهمن و سو الثمن منوان منه بدرهمن و خو دې کې ضمیر حذف کړل عاید چې کومه څکړل حذف کړل ویلې زکه چې دې کې کرینه موجوده ده شرط څه ذکر شو الثمن غوړي ٹھیک ده کنه نو شرط چې قیمت بیانېږي اوبه څه بیانېږي اب هم دا غوړه بیانېږي کنه اب هم نه غوړه بیانېږي نو دې د وجنه کرینه د وجنه منه نه ضمیر څه کړل د منه مکمل حذف کړل عاید حذف کړل یا البر القر ب 60 درهمن چې یو کور غنم د پسوره دی پښپېته درهم دي نو په دې ځکه ما منه محذوب ده ښا څه البر القر منه ب 60 درهمن نه چې غنم ذکر شولو نو قیمت به څه بیانېږي غنم بیانېږي کنه دا خو نه چې غنم ذکر کړو قیمت به دی جوړ او دی وربش بیانېږي ٹھیک شول نو دې کې منه دې ذکر څه ده محذوب ده او کرینه څه ده چې قیمت بیانېږي نو قیمت به غشي بیانېږي چې کوم شته ذکر شوی ده کرنا څه ده دې کې قیمت بیانېږي دوړو کې او قیمت دې کوم شي بیانېږي چې کوم ذکر شول وقد يتقدم الخبر على المبتدا انه في الدار زيد چې کله کله خبر دا مقدم کولای شي کله کله خبره مقدم کولای شي پس باندې په مبتدا باندې مطلب څه ده چې اصل خدا ده چې مبتدا به مقدم وي خبر به وروسته وي مؤخر به وي خو کله کله خبر مقدم شي په مبتدا باندې او تقدیم د خبر کله جوازن ده او کله وجوبن کله به جوازن وي کله به وجوبن وي جوازن لکه فی الدار زیدون دغه جایز ده دغه څه ده جایز ده په یو په خبره باندې او وجوبن چې کله خبر چې کله مبتدا نغوي دا نکروي چې کله مبتدا نکروي نو بیا د خبر مقدم کول څه ده واجب ده لکه فی الدار رجل به جایز ده سمته وي چې کله به خبر مقدم کولی شي په څه باندې مبتدا باندې کله چې کله به دا جوازن وي کله به وجوبن وي نو اوس مبتدا ته وګورو که مبتدا معرفه وي نو د خبر مقدم کول جایز دي لکه فی الدار زیدون ملی شي و زیدون فی الدار ملی شي خو که چیرې مبتدا نه کړی وي نو د خبر مقدم کول واجب دي
پوه شي لکه فی الدار رجل بیایي رجل فی الدار نشي ویلی رجل فی الدار نشي ویلی پوه نه شوې د عبارت ته لږ وګورئ بیا مخکې د لغو د نور مې د عبارات مې ټول پرېښو وظرف متعلق بجملة عند الاکثر وظرف متعلق کېږي جملې سره د اکثرو په نسبت وهي استقر وت شی ده استقر ده مثلا تقول زيد في الدار تقديره زيد استقر في الدار ولا بد في الجملة من ضمير وضروري ده په جملې کې ضمیر يعود الى المبتدا چې راجع شي عائد شي مبتدا طرف ته کالهاء لك ها فيما مر ويجوز حذفه عند وجود القرينة وجائز دي حذف کول د ضمیر د قرینې په وخت کې نحو الثمن منوان بدرهمنا والبر الكر ب60 درهمنا ودذكي منوان كم منه محذوف ده والبر الكر ب60 درهما دذكي البر الكر منه ٹھیک ده کنه دینم څه ده ضمیر چې دا منه چې کوم ده کنه محذوف ده وقد يتقدم الخبر على المبتدا وکله کله خبر مقدم کول شي په مبتدا باندې نحو في الدار زيدنا ويجوز خود وجوب له صورت نه ذکر کړه ښه اتمو ذکر کړل ويجوز للمبتدا الواحد اخبار كثيره نحو زيد عالم فاضل عاقلنا لکه څرنګه د مبتدا د پر یو خبر راتل جایز دي نو دوا درې او څلورو یا د زیاتو د اخبار راتلم څه دي جایز دي پوه شو لکه څرنګه د و جایز دي دا رنګین د زیاتو ما جایز دي ويجوز للمبتدا جائز دي مبتدا واحد دي پر اخبار كثيره زیات خبرونه نحو زيد عالم فاضل عاقلنا نو غره زید و مبتدا ده کنه ٹھیک ده عالم فاضل عاقل درې خبرونه وتا ارغلی دي پوه شو ٹھیک ده اوس د زیات اخبار ویلتل شي ځکه چې مبتدا ذات ده او خبر حکم ده د پر ٹھیک ده کنه نو لکه څنګه د وضاحت د پر صفات جو ترلای شي دا رنګ د وضاحت د پر احکام ما زو ترلای شي ٹھیک ده کنه خود کې شرط دادا چې د اخبارو کې به تضاد نه وي څه نه وي تضاد به نه وي احکام جو ترلای شي حکمونه په ځات لګیدلی شي کنه مطلب چې خبر زو ترلای شي نو خو شرط تسجد کې بس نه وي تضاد به نه وي ٹھیک ده لکه زید عالم وجاهل نشویلای ٹھیک ده کنه زید عالم جاهل زید عالم واقل وفاضل دا ویل شي تکه مثلا په څور کې زید عالم فاضل عاقل خو تاسو بیا مدا وسویلی وو چې په طریقې د عطف یا بغیر د عطف نه په دوه طریقو باندې ویل شي نو زید عالم فاضل عاقل نه مل شي زید عالم وفاضل واقل نه مل شي بس نه لیر دمان